او په دې بازارونو کې وګوره، په دې هوټلو کې وګوره، اجلاګان ورته راووته وای راځئ وروړه. نو پکار دا و چې حکومت په دې باندې قابو راوستې وي، حکومت په دې باندې قابو راوستې وي او د دې مخنیوي کړی وي چې باید د بټخیري هسپتال ته د ایډز کیسونه رااله. ایډز هغه بیماری ده چې دا ناعلاجه بیماری ده، لا علاج، علاج یې نشته. ایڈز لا علاج ہے، احتیاط واحد علاج ہے چې ځان بچ وساته. استاد بټخیري هسپتال ته کیسونه رااله، حکومت له پکار دا و چې په دې خبرې مخنیوي کړی وي. وای نه نه جی ورېږئ چې سم سهولت در درکو، سم سهولت او بل یې پاس کو او بل داسې پاس شو چې بای داسې به یې وسو. ماشاءالله مبارک مو شئ جی، مبارک شئ، مبارک شئ که نه ولې خوښ هم نه دی چې خوښ هم نه دی نو څه وایه ولې منغلی ناس یې څوک غږ نه کوي به ته کې او زه یې کوم بلکل یې دا ناروا ده. د قرآن او د حدیث بلکل مخالفت دی او چې کوم سړی د قرآن او د حدیث مخالفت کوي د ټولو نه اول به انشاءالله زه یو ادنا غوندې کې طالب علم ورته مخې ته ولاړ یم چې بھائی دا غلطه ده، دا ظلم دی، دا زیاتې دی. زما نوجوان ولې تباه کوې؟ زما نوجوان فحاشۍ له ولې ورکوې؟ تا ته تکلیف دی، جنې درته نه میلاویږي. د قوملود کار شروع کا، اوس په داسې چې هلک به د هلک سره واده کوي. دا نوی بل پاس شو، ماشاءالله مبارک شو، نوی بل پاس شو، هلک به د هلک سره واده کوي. داسې به کیدی شي یو هلک دی الله وله ځواني ورکړې ده، خو دوی وایي زه په دې خپله ځوانۍ ستومانه یم، زه ولې هلک یم، زه جنۍ ولې نه یم پیدا شوې، ځکه چې مزدوري خو ډېره ګرانه ده او دا غلط کار کول اسان دی. په مزدورۍ کې مزدور ځان رڼشین کی او دې ثابت ورځ مزدوري کوي، هلکان تعلیمونه حاصل کی، ټول عمر یې په تعلیمونو کې او په ټیسټونو کې تیر شي، لیکن پاس کېږي نه. چې دې راشي او دې په یو پوسټ باندې کېني، په یو کرسۍ باندې کېني، نو د خپل حق نه میلاویږي او اجرا چې کوم دی یو دوه درې ورځې صرف وګړېږي او ته راشه بیا دغه حالت ته وګوره. ګاډۍ به ورسره وي، کور به یې خپلي، پیسې به ورسره دنیا وي، لیکن څوک په دې دغه کې څوک تپوس وکړي چې بھائی دا کوم طرفه راځي. د هغې وجه دا ده چې زما د قوم مشران په دغه ګناه کې مبتلا دي، هغوی سپورټ کوي. دا اسمبلی نه او د بل پاس کو چې بھائی اوس تاسو شل کوئ تکلیف مو چدوئ، تاسو ته به اجلاګان اویلیبلي، که تاسو د جنکۍ جوړول غواړئ او که دا جنکۍ په دې خپل جنکتوب باندې تنګي نو ځان دې هلکان جوړ کړي او د یو بل سره ودونه وکړي او ډېرو خلکو یې حمایت هم وکړو. نه نه دا ټیک خبره ده، دا د دو حق دی جي، دا د دو حق دی چې هغه وایي چې یاره زه دې دا یو خبره یاد لرئ د غیرو دا یو سکیم دی هیومن رایټس والا چې کوم دی نو د هغو دا یو سکیم دی، هغو دا وایي چې باید د انسان ته چې دې څه کول غواړي دی آزاد دی. که دې خودکشي کول غواړي د ده زړه چاهت دی بس پوره کوي ورته چې وکړي دا خودکشي. اسلام ورته ویل دا حرامه ده، دا وجود د ده خپل نه دی. او بھائی دا وجود چې موږ الله را کړی که نه دا الله امانت دی، نو په دې کې زه خپلې ګوتې نه شم والی چې زه به وجود خرابوم. ما یو ځای کې خبره کوله دلته بیان مې په دې لاس باندې د ځینو خلکو نومونه لیکلي. شاد محمد مثال هسې نوم ورکړو، مسعود که پکې ناست نه خفه کېږم، شاد محمد یې لیکلي. نو شاد محمد خانه دا ټول خلک پېژني چې ته شاد محمد خان یې. اوس په لاس باندې څه لیونۍ خو نه جوړه کېږي، د ښار هغه مزود دی که نه، نو په دې املا یې وله غټ غټ لیکلي چې دا پلانکي دی او ورک شو دلته یې رارسوئ. نو اوس ته څه مزود خو نه یې چې په لاس باندې لیکلي چې زه پلانکي یم چې باید څه ورکه کېږي چې خلک به دې راولي چې لکه دا شاه محمد خان ورک شوی. موږ په ریوڼ اجتماع کې یو بابا راغی، هغه نقطې والا ته یې وویل چې زه ورک شوی یم. موږ پسې خاندل هلکه ته څنګه ورک شوی، ته په دا دې ولاړې خبرې کولی شي. نو هغه ټیک وایي، هغه ذکي ته خطا شوی خو لکه مطلب یې دا و یاره زه ورک شوی یم په ښوده کې وي ورواچوئ چې اعلان راله وکړئ چې یاره دا سړی خطا شوی وایي چې زه ورک شوی یم. نو موږ لا په دغې پسې نښتي وو چې بهی په لاس باندې په ډریل نوم کول لیکل یا د روزې ویستل دا ګناه ده. اوس پکې داسې څیز راووتو چې بهی تاسو بېغمه اوسئ. اوس په هلکان د ځان نه جنکۍ جوړئ، ځکه چې نوکري ورته نه میلاویږي، پیسې ورسره نشته، کور یې نشته، هغه به اوس داسې چل کوي چې به ځان له به جنۍ جوړه کړي او ځي به ځان له به چې سر کوي جوړ کوي. اوس چې دوه هلکان راوالي نو دا تپوس به دې کوو چې بهی تاسو دواړه وروڼه یې، تاسو دواړه ملګري یې، که تاسو دواړه ښځه او خاوند. اوس به دې دا تپوس هم کوو. نو بهی پکار دا ده چې بھرپور مذمت وشي د دې شي. سوشل میډیا موږ ټول استعمالوو که نه،
په دې سوشل میډیا باندې دا غټ جهاد دی چې د دې باطلو خلکو د دې خبرو نفي وشي او په داسې انداز باندې وشي چې آینده دپاره څوک د دې کوشش ونه کړي د دې خبرې څوک کوشش ونه کړي چې به آینده دپاره داسې غلط وینونه راوړي شي. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق